چې یاره یو الک ته هغه د یو الک نه خپل شهوت پوره کوي وایي په دې خپل خواهش پوره کوي خپل حاجت پوره کوي نقصان به دا راشي چې آی یو الک ته الک نه خپل نسل خورولې شي نسل انساني به تباه شي کنه د شهوت چې کوم اصل مقصد هغه فوت نشو ختم شو کنه انساني نسل خو بیا نشي سیوا کېده انساني نسل په دې سیوا کېږي چې سړی هغه د زنانه سره ملاو شي او د هغې نه بیا نسل پیدا شي کنه داسې نه ده د الک او د الک نه نسل نه خوري نو ځکه الله جل شانه لواتت ته کوم کار وي حرام کار وي چې دې نه ځان ساتي او دا کار څه په کائنات کې چا نه دی کړی نو د لوط علیه السلام منځ کې اول خبر د لوط علیه السلام قوم دا کار کو خدای په غټه سطح باندې کو په کومه سطح په بین الاقوامي سطح باندې لګیو خو پوره دا شی د دې معاشري صفت وو وایي په دې باندې لکه په زمانه کې زموږ د معاشري او صفت جوړ شوی دا ټول سودخوارو اندر پلو والو اوس والله لګ رحم کو دا ټول سودخوارو اندر پلو والو دا د صفت جوړ شوی چې ټول پاکستان کې خلکو دي دا په اندر پلو په سودخوره خورې باندې کو په دې به پیژنو څه پوه شئ په دې مسله خبره دا و چې الله جل شانه چې لوط علیه السلام دې ته ویل دا کار په کائنات کې چانه نه د لوط علیه السلام نه مخکې خلکو د الکانو کار کړي او په دوه غټه سطح نه کړي دي ظالمانو چې په کومه سطح کو پورا قوم په دې کې څه شی مبتلا شو نور داسې ضروري نه ده دینه مخکې هم چا کړي دا کارونه به شوي او چا من حیث القوم دا کار نه دی کړی چېرته چا به کړی بس دا خو یوه مسله دویمه مسله ته وایي چې ښه لواطت د الکانو کار خو ځکه حرام دی چې شهوت په غلط ځای کې استعمال کېږي او نسل انساني بربادېږي یا چې ټول الکان د الکانو سره ملاویږي مثلا نسل به باقي پاتې شي نسل به ختم شي انسانان خو به ختم شي ټول انسانان سړي د سړو سره ملاو شي وایي شهوت ځای الله جل شانه کوم ځای مقرر کړي زنانه مقرر کړي اوس بل سوال هغه دا دی چې بیا زنا ولې حرام وله خو زنا به حلاله کړې وه که نه ولې د هغې نه اولاد پیدا کېږي که نه پیدا کېږي خو زنا یې ولې حرام وله وجه ده که نه صیبه زنا کې خو نسل انساني د هغې تباهي کېږي څنګه نسل انساني هغه تباه کېږي یو زنانه ده او لسو کسانو د هغه سره بدکاري وکړه نعوذ بالله من ذلک یو زنانه سره لسو کسانو بدکاري وکړه د دې نه چې کوم اولاد پیدا کېږي دا به د چا دا یو به وایي تعلیم او تربیت ته زه نه یم تیار نان نفقې ته زه نه یم تیار دا بل به وایي نان نفقې څوک نه او دغه شانتې تربیت او تعلیم ته زه نه یم تیار دا بل وایي زه نه یم تیار دا بل وایي زه نه یم تیار په دې لسو کسانو کې به دا چاله ورکړي آیا دا نسل انساني ته تباه او برباد وکړه نه پوهېږي نو بیا به د پښتنو عقیصه جوړه شي د راوړلو یې بد دي او د سمبالولو نه دي هغه شی به جوړ شي پښتانه وایي که نه خبره ډېره ورانه ده خو صرف ستاسو د پوهې لپاره د راوړلو یې بد دي او د سمبالولو یې نه دي دا به هغه شی جوړ شي نو ټیک ته په زنا کې خو نسل انساني هغه به صرف راشي وجود د هغې خو به هغه راشي مخې له راشي هغه به ظاهر شي خو هغه وجود هغه باقي نشي پاتې کېدی چې د تقدیر نه پس د تقدیر نه پس د ټولو نه زیات چې د خلکو په مرګ کې د کم څیز لاس دی هغه نظر دی پوهېږي خلک چې وایي مري د تقدیر نه پس زیات په څه باندې مري په نظر باندې مري یو روایت کې راځي نبی اسلام مبارک فرمایل چې دا نظر خو انسان قبر ته رسوي او اوخ کټوۍ ته رسوي اوخه کټوۍ ته رسوي خطرناک چیز دی دا دغه حقیقت ته دی او دا انساني اثرات دی یو بل په بل باندې فلسفیان حضرات فرمایي چې دا په انسان کې الکترو میګنیټک کرنٹ موجودي چې دا کوم فکر او سوچ دی چې دا تعجب کوي دا یو کرنٹ جوړیږي او هغه بل انسان ته چې کوم ته نظر لګي هغه ته دا ټرانسفر شي چې هلته ټرانسفر شي نو د هغه په اعصابو باندې غلط اثر وکړي دا فلسفیان حضرات وایي خیر هغه زموږ دپاره دلیل نه زموږ دپاره دلیل دا دی چې نبي علیه السلام فرمایي العین حق دا بد نظری نظر لګېدل دا حق دی صحیح ده